درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا 19 نمبر حدیث شریف دے 1719 نمبر. نس خبره باندې په خبرو کې بغیر د قسم د ارادې نه، بغیر د نیت نه قسم کول د هغې شریعت کې حکم. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت، دا حدیث پاک زمونږ او ستاسو مسلمانانو مور بیبي ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نه روایت دی. الله پاک دې ترې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. دا صحابي سره چې مونږه رضی الله عنه وایو که نه، وضم دی راته، او زنانه صحابیه وي هغې سره رضی الله عنها وایو. نو دا د ترضي دعا ده. دې ته څه وایي؟ ترضي. د دې معنا دا ده چې الله پاک دې ترې راضي شي. او بیا مونږ یو دوه دعاګانې نورې هم کوو. الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي. او درېیمه دعا کوو الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. نو دا خو تاسو ته مسله معلومه ده چې صحابه ټول بخښلی شوي دي. صحابه ټول او صحابه کرامو نه ټولو نه الله پاک په ژوند په دې دنیا راضي شوی دی، او هغوی الله پاک د ځان نه راضي کړي دي، او زمونږ او ستاسو او د ټول امت د طرف نه به بهترینې بدلې هم ورکوي. نو دې درې دعاګانو باندې چې دا تاسو هر سحر امین وایي که نه، وایي پې که نه وایي؟ وایي پې. ما ته خو د ځینو کسانو اواز غوږ پورې رارسي او د ځینو نه رارسي که نه، خو امید دی ټولې وایي. بیا به لږ تیز وایي، او که نه زه تیز ویم تاسو ته آخرني کس ته م اواز در رسوم، او چې تاسو یې ما پورې نه رارسوئ نو دا خو بیا ما سره لږ کاجي غونته کوئ. نو د دې دعا برکت ته اوس غوږ کېدئ. دا درې دعاګانې به زمونږ په حق کې هم قبلیږي. هغې نه خو الله راضي شوی دی، شک پکې نشته. استاد جي تا ته څه پته ده چې هغې نه الله پاک راضي شوی دی؟ د قرآن ټکی دی. څه دی؟ د قرآن ټکی دی. رضی الله عنهم ورضوا عنه، د قرآن ټکی دی. الله د صحابو نه راضي شوی دی او صحابه د الله پاک نه راضي دي. خپلو کې د هغې راضي بازي شوې ده. عایشه بس هم دې ټکي له راتلمه. اوس دا خبره چې ما او تا نه الله راضي دی که نه دی راضي، نو ځان ته وګورو که نه. نه ځان ته وګورو چې مونږ د الله په فیصلو راضي یو. زمونږ حضرت مفتی صاحب فرمایي وي چې کله یو بنده دا وایي که نه، یو مسلمان چې الله ما نه راضي شي، درخواست کوي الله ته که نه، وي پهله دې ځان وتلي، پهله دې ځان وتلي چې دی د الله نه د الله په فیصلو راضي دی او که نه دی راضي. د موجوده وخت کې چې خدای پاک مونږ او تاسو له کوم نعمتونه راکړي دي، کوم حال کې ساتلي یو، په دې ترې نه مونږ راضي یو که ناراضه یو، خوشحاله یو که خفه یو ترې. الله دې په زړه م ترې نه راضي کړي او خوشحاله کړي. دا خو په ژبه وایو، خو داسې کار دی چې دا مونږ وایو چې الله پاک دې ترې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. سحر سبا ستاسو په کلمه د ترضي باندې په امین ویلو ژبې وخوځېدې. د دې نعمت نه که خبر شوئ که نه، سحر سبایي وختي هم دا زبانونه د هغه پاکو هستو د دعا په امین باندې وخوځېدې. قالت مور بیبي فرمای انزلت هذه الآیة، وی د قرآن کریم دا آیت اسمان نه راکو شو. د هغې زمانه کې خو آیتونه راکوزېده که نه، دا آیت اسمان نه راکو شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. الله پاک نه نیسي تاسو په لغوه قسمونو باندې. پرون هم ویلو لغوه قسم ته. نو وی فی قول الرجل، دا آیت مور بیبي فرمایي د هغه سړي په باره کې نازل دی چې هغه د خبرې په پورته داسې وایي. عربو به داسې وایي لا والله وبلا والله، لا والله وبلا والله، په خبره به داسې ویل او نیت به د قسم نو. نو دې موضوع باندې پرون هم لږه شان خبره شوې ده. مسله دا ده چې بطور تکیه کلام
تکیه کلام دی ته وایي چې بس د سړي په ژبه را اورېدلې ژبه پې اموخته شوي والله چې قسم په خدای الله ګواه دی اوس نیت د قسم نی او نی ورته پامي چې دا الفاظ د قسم نی نو دا داسې کس قسم تړلی کېږي نه منعقد کېږي نه امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي وی یمین لغو دې ته وایي چې سړی بغیر د قصد نه د ماضي یا د مستقبل باره کې قسم وکړي او زمونږ امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي یمین لغو دې ته وایي چې سړی په یو داسې خبره باندې قسم وخوري چې د هغې په باره کې د قسم خوړونکي ته دا ګماني چې دی صحیح دی خو په حقیقت کې هغه صحیح نه دا هم یمین لغو دی د دې په شریعت کې حکم دا دی علما فرمایي چې د الله جل شانه د رحم نه دا امید کېدی شي چې په دې باندې به مؤاخذه گرفت او پکړ نه یعنې په دې کې نه کفاره شته دی هغه لسو مسکینانو ته 2 ټیمه روټۍ ورکول یا 10 جوړې جامې ورکول یا غلام ازادول یا 3 روجې نیول هغه په داسې قسم کې نشته دی او نه په آخرت کې په دې باندې څه گرفت او ګناه شته دی دومره قدرې خبره ده چې د الله پاک دا لویه نامه به بې ځایه نه چې د قسم په تور باندې بې ځایه استعمالوي او ځای ته نه ګوري او خبرې ته نه ګوري او والله چې راخستي د الله دا پاک نامه پاک ذات به بې ځایه نه ذکر کوي الله دې پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم وصلى الله